السلام علیکم. نن سبا چې زموږ د ملک کم سیاست کم طرف ته روان دی هغه ډیر تشویشناک دی او ډیر پوهه دانشوران وایي چې مونږه د 1971 طرف ته روان یو کم چې د ملک د دوه ټوکړو شوی وو. ډیر کشرانو ته به پته نه وي چې په 1971 کې څه شوي وو. نو زه تاسو ته لږ د تاریخ په تسلسل سره دا وایم چې پاکستان ولې مات شوی و، پای کې د کم قوتونو کردار او زموږ خپلې غلطیانې څه وې. په 1971 نه مخکې د الیکشن وشو، خو د الیکشن نه مخکې درته وایم چې څه پارټیانې وې. یو عوامي لیګو د کم مشر چې شیخ مجیب الرحمن و، د هغه د بنګال د عوامو نماینده و. دلته پیپلز پارټي وه، سم مذهبي جماعتونه و، جماعت اسلامي وغیره، دا ټول پارټیانې وې. شیخ مجیب څوک و؟ بنګالیان څوک دي؟ بنګالیان هغه خلک دي چا چې د قائد اعظم سره اولنې مرګستیا کړې وه او په 1940 کې چې قرارداد پاکستان پیش کو نو یو بنګالی اے کې فضل حق پیش کړو او د ټولو نه سیوا اکثریتی صوبه چې د مسلمانانو هغه دغه بنګالو. دا بنګال د پاکستان نه 1000 کیلومتر لرې دی، په منځ کې سمندر دی او د هندوستان څه حصه ده. خو خلکو دا وی قائد اعظم وی چې هغه مسلمانان او دا مسلمانان یو شانتی دي، نو موږ به دا پاکستان داسې جوړو. هغه ته به مشرقي پاکستان وی، دې ته به مغربي پاکستان وی. شیخ مجیب الرحمن باندې اول اگر تله سازش کیسو، پای کې ورسره فیض احمد فیض و، دیو ولی خانو او یو دوه جرنیلانو. دوی باندې داو چې دوی د حکومت خلاف سازش کوي او هغه سازش له دوی اگر تله سازش نوم ورکړي په تاریخ کې چې تاسو چرته کتاب کې وګورئ. بیا داس چلو شو چې د ایوب خان الیکشن راغی او ایوب خان ته په مقابله کې فاطمه جناح ودرېده، کوم چې د بابای قوم خور وه. ایوب خان یو ډیکټیټر او جرنیلو، د ملک کې همیشه نقصانات ډیکټیټرانو ورکړي دي. هغه د خپل مفاداتو لپاره په فاطمه جناح د هندوستاني د ایجنټ الزام ولګاو او د فاطمه جناح سره څوک مرګري. د فاطمه جناح سره د جماعت اسلامي مرګستیا و، فاطمه جناح سره شیخ مجیب الرحمن و. شیخ مجیب هغه سړی و کوم چې د فاطمه جناح چیف پولینګ ایجنټ و. ولی خان دی ورسره و، ځکه هغه وی چې د ډیکټیټر په مقابله کې موږ د دې حمایت کوو. او د جنرال ایوب سره څوک هغه سره نن سبا د پیپلز پارټي چې ځان ته جمهوریت چمپیون وي، د دوی سربراه ذوالفقار علي بټو د هغې سره. او ذوالفقار علي بټو یو ډیر غلیظ الزام په فاطمه جناح لګېدلی و چې هغه جړلی و چې لکه د خپل قوم د مور سره څوک داسې کوي. هغه په دا الزام لګولی و چې دا بوډۍ واده ولې نه کوي او دا الزام په جلسو کې لګولی و. په هغې باندې فاطمه جناح ډیره خفه شوې وه. د دې نه شروعات درته کوم چې دا مونږه په خپل ملک خپل محب وطن څنګه غداران جوړو. دغه نه پس ایوب خان، جنرال ایوب نه پس جنرال یحیی اقتدار کې راغی او هغه چیف مارشل لا ایڈمنسټریټر او صدر و. هغه چې په 70 کې الیکشن وکړو، دغه د ټولو نه بهترین الیکشن او په پاکستان کې د اول او صاف او شفاف چې څه ته وایي دا الیکشن و. شیخ مجیب الرحمن په مشرقي پاکستان کې کلین سویپ وکړو، 167 سیټونه وګټل او دلته کې بوټو صاحب 81 سیټونه وګټل. نو پکار دا وه چې اکثریت جماعت لته اقتدار ورکړي. دوی هغه حرکتونه شروع کړل کوم چې نن سبا د عمران خان سره کوي. نو هغې کې څه چلو شو چې دوی بوټو صاحب یو اعلان وکړو چې څوک بنګال ته لاړو، هغې وخت کې به ورته مشرقي پاکستان وي، نو زه به د هغه خپې ماتې کړم. دا په ریکارډ باندې دي، ځکه چې یحیی خان په بنګال کې د اسمبلی قومي اسمبلی اجلاس راوغوښتو او بوټو صاحب وی کو څوک لاړ زه به دا خپې ماتې کړم، ځکه چې هلته به بیا پکې د هغه سلیکشن کېدو. دغه شي حالات دومره خراب کړو چې هغه اجلاس ملتوي شو او چې اجلاس ملتوي شو نو د بنګال خلکو احتجاج شروع کړو. احتجاج په داسې لیول لاړو چې هغه ډیر پرتشدد احتجاج شو. دغه حالت کې اندرا ګاندي په هندوستان کې وزیر اعظم وه او هغې د هغې نه فایده واخیسته او یو تنظیم د بنګالیانو جوړ کړو، کم ته چې به مکتي بهاني وي.
مکتی بهني یو داسې تنظیم و چې هغوی له ټریننګ بنګال کسان له ورکو اول ته د کلکتې او دغې ځایونو کې ورته کیمپونه جوړ کړه او هغوی به راتله او د فوج خلاف به کاروایانې کولې هغوی به یو بل کار هم کوو هغوی به دا چل کوو چې د پاکستاني فوجیانو په جامو کې به په کورونو ورتلل او د ښځو بېعزتي به یې کوله دا مقصد دا و چې د پاکستان فوج خلاف په بنګال عوام کې نفرت پیدا شي او هغوی نور هیزیټیشن شروع کړي معاملات چې ډېر خراب شو کله چې ته سیاسي فیصلې د ټوپک په زور کې نو نقصان دی همیشه سیاستدانانو په پاکستان کې دا بدقسمتي ده چې دوی اسټیبلیشمنټ ته ګوري چې راشه ته راله مسله حل کا او دا نقصان دی د اسټیبلیشمنټ یو خاص تربیت دی دا هغه د ملک د دفاع تربیت دی د ګولې سره کار دی هغه د سیاسي چالونو نه دی خبر دغه نقصان دا وکړو چې یحیی خان ته بوټو وی چې دغلته اپریشن پکار دی او دوی فوج ولیږو فوج چې ولیږو نو صدیق سالک یو ریټایرډ فوجي دی بیا ښکلي کتابونه لیکلي او وایي چې زه لاړم نو وایي چې زه کله د ایرپورټ نه ووتم د هغه کتاب دی چېرته تاسو یې وګورئ تاسو ته به سترګې به مو کولاو شي چې موږ پخپله دا خلک ولې غداران کړي دا ټول ډېر محب وطن د ملک سره مینې واله خلک وو موږ په قصد د دیوال سره ولګول او غدار مو ته جوړ کړو صدیق سالک وی چې زه د ایرپورټ نه ووتم نو د بنګالیانو ډیر په بد حالو او شیخ مجیب به یو الزام لګو په بنګال کې دا سڼ کیږي کم نه چې بوجۍ جوړیږي هلته کې قدرتي دا کار دی چې سیلابونه راځي سیلاب سره ازمکه کې دومره زرخیزه شي چې د دنیا د ټول نه بیسټ او ډیر سند چې دی الته کیږي نو هغه به وی چې ماته د مغربي پاکستان د سړکونو نه د سند بین راځي لکه پیسې مونږ ګټو او تاسو یې لګوي پاغه او زما قوم غریب دی هغه اقدامات د بنګال د پاره به زمونږ جرنیل سیبوی جنرال ایوب چې بنګالیان وړوکی کدی دی دا د فوج د پاره انفټ دي نن سبا د بنګال خپل شپږته لکه فوج دی او خپل ملک دفاع کوي خو دا زمونږ د نفرت اظهار و بوټو صاحب هم د هغوی دپاره سور کې بچې او دا الفاظ استعمال کړي نو ته چې د یو قوم ته دومره بېعزتي وکړي بیا خپله بېعزتي چېرته پیدا برداشت کړي کوم خلکو چې پاکستان قرارداد پیش کړ هغه خلک ته مجبور کړ چې خپل ملک جوړ کړي الته کې هنګامې شروع شي او هنګامې شروع شوې نو فوج کنټرول نه کړی شو زمونږ الته 90,000 فوجیانو او بیا زمونږ په یو بل غلط فهمۍ کې مونږ په دې غلط فهمۍ کې چې د امریکای مدد به راځي او شپږمه بیړه به راشي مونږ به بچ کړي مونږ به د هندوستان او د دې نه بچ کړي هغه یو پروپیګنډا وه زمونږ جرنیلانو یو غلط تاثر ورکړی چې زه مدد له به مو څوک راشي هندوستان خپل فوج را دننه کو چې فوج را دننه شو بیا مجبورن فوج هتیار وګرځو او زمونږ 92,000 فوجیان د هندوستان په قید کې لاړه بنګال خپل اعلان وکړو د بنگلاديش خدا غلطیانې زمونږ ټول د سیاستدانانو او د اسټیبلیشمنټ او د بیوروکریټ وي چې عوامي نمایندګۍ حکومت ورنکو او ملک مات کو دغه نه پس اندرا ګاندی یو خبره کړې وه او هغه ډېره عجیبه خبره کړې وه هغې وی چې نن ما دو قومي نظریه په خلیج بنګال کې ډوبه کړه ځکه چې دا ملک لر شو د بنګال د بنګال او د پاکستان په منځ کې ما درته چې 1,000 کیلومتر فاصله وه هلته مونږ امداد داسې نه شو لېږلی ځکه چې په منځ کې د هندوستان سرزمین و کو ته هوایي تلې بیا په ډېر لرې راتاوېدې خرچه پرې ډېره وه الټیمیټ دا وه چې بنګال زمونږ نه جدا شو او یو نوی ملک شو اوس هم کو تاسو سیاست ته وګورئ په عمران خان باندې د غدارۍ الزام لګوي په عمران خان نن ما وکتل 127 پرچی دي او د دهشتګردۍ دي اوس دې ته فرق وګورئ چې په اے پی ایس باندې کم چا حمله کړې وه او هغې کې 167 ماشومان حلال کړي وجلي هغه هم دهشتګردي په اوس چې په پېښور پولیس لاین کې دماکه شوی و 110 کسان پکې مړو هغوی باندې هم دهشتګردۍ پرچه ده او په عمران خان باندې هم ده تاسو په ړه باندې لاس کېدی او دا ووایئ چې آیا عمران خان دهشتګرد دی عمران خان دې ملک له 3 شوکت خان هسپتالونه ورکړي عمران خان دې ملک له ورلډ کپ ګټلی عمران خان دلته کې نمل یونیورسټي جوړه کړې چې کم کې د بریډفورډ انګلینډ یونیورسټي ډیګري ورکوي
نن سبا پاپولر ووټ د عمران خان سره دی. بدقسمتۍ ته وګوره، هغه د هیلث کارت 10 لکه روپۍ ستا په جیب کې اچولې وي او دې وخت کې د 10 کیلو اوړو دپاره خلک په لاینونو کې زموږ خویندې میندې مشران ولاړ دي او ذلیله کېږي او روزانه په ټي وي خبر راځي چې نن پکې یو ښځه مړه شوه، نن پکې سړی مړ شو، ځکه چې ملکي حالات تباهۍ ته روان دي. پرون ټیکسټایل والا ویلي چې موږ سره د یو 15 ورځو سټاک پاتې دی، دې نه پس به موږ ټیکسټایل انډسټري بنده کړو او 70 لاک خلک به بېروزګاره شي. آلریډي تاسو ګورئ چې بیلونه کم ځای ته ورسېده، پټرول مصنوعات چېرته دی، IMF دله قرضه نه درکوي، سعودي عرب دوبۍ د نه انکار وکړو، نور تا سره څوک پاتې دي؟ واحد د ملک حل دا دی چې فری اینڈ فیر الیکشن وکړه، حقیقي عوامي نمایندګان چې هر څوک یې وګټي، خدای دې کړي چې مسلم لیګ یې وګټي، خدای دې کړي چې پیپلز پارټي وګټي، خدای دې کړي چې جماعت اسلامي وګټي، خدای دې کړي چې مولانا فضل الرحمن یې وګټي، خدای دې کړي چې عمران خان یې وګټي، خو هر چا چې وګټي هغه له اختیار او حکومت ورکا، پرېږده چې هغه صحیح فیصلې وکړي او د 15 کالو دپاره یو مستحکم ملک جوړ شي. کاروباري سړی د شر په ځای کې پیسې نه لګوي. ستا ټول کاروباریان بنګلادیش ته او نورو ملکونو ته روان دي، هلته امن دی، موږ په مصیبت کې او د دې ډایرکټ اثر په عام سړي باندې دی چې هغه تباه شو، ځکه چې د هغه روزګار ختم دی، بېروزګاره دی، بچي ورته نهر دی، فیس نشي ورکولی، بجلی بل نشي ورکولی. د دې ټول ذمہوار زموږ اسټیبلیشمنټ دی، د سیاستدانانو بېوقوفتوب دی، د بیوروکراسي کمعقلتوب دی او د عدالتونو بېحسي ده. الله دې ټولو له عقل ورکړي چې زموږ دا ګل ګلزار ملک ټیک شي او موږ په یو ټریک روان شو. پاکستان ډېر ټیلنټډ قوم دی، خدای دپاره دوی له موقع ورکړه چې د خپل ملک د جوړېدو دپاره کار وکړي. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي، کومه خوښه شوه کمنټ وکړئ او دوستانو سره شیر کړئ. سوچ بھی وکړئ، په سوچ کې ګناه نشته. شکریه.